نن خبره کو د افغانستان د کرکټ په ډیولپمنٹ باندې چې د افغانستان په کرکټ کې یا د هغې په لوبډله کې څومره پرمختګ شوی دی، څومره کامیابیان یې هغې ترلاسه کړي دي، په ټوټل سینیریو باندې نن خبره کوو. یقینا خبره ده چې د افغانستان چې کومه لوبډله ده هغه اوس ډېره زیاته بدل شوې ده او د دې پرمختګ شروعات په کال 2023 کې شوی و او اوس مخ په وړاندې کال 2023 کې تاسو د هغې کامیابیانې وکتلې. را روان وخت کې په کال 2025 کې ګورو به چې څه کېږي. خو بهرحال د دې په کرکټ کې چې کوم پرمختګ شروع شوی بلکې هغه په کال 2023 کې شروع شوی دی. په هغه ټایم کې عمر ګل د دیو کوچ او ورسره چې کوم دی انضمام الحق غالبا چې هغه د دیو کوچینګ کاوه د هغه وخت نه د دیو په کرکټ کې بیا لکه مطلب زه دا کریډټ ټوټل عمر ګل او دې ته نه ورکوم، خو بیا چې کوم د دیو هغه محنت شوی دی په هغه باندې زه خبره کوم. په کال 2023 کې افغانستان شکست ورکو په ورلد کپ کې چاته انګلند ته، بیا یې شکست په 2023 کې ورکو پاکستان ته، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی په ورلد کپ کې دیو شکست ورکو په کال 2023 کې سریلانکا ته، دغه شانته کې په T20 ورلد کپ کې نیوزیلینډ ته شکست ورکو، بیا یې استرالیا ته شکست ورکو، بیا د هغې نه بعد دیو سیریز وګټو د ساوث افریقا نه او بیا یې بل سیریز چې کوم دی د بنگلادیش نه وګټو. دغه شانته کې ایمرجنګ ایشیا کپ خبره کومه وکړو هغې هم په خپل نوم باندې کو. اوس که تاسو په موجوده وخت کې د هغې د ټرای سیریز روان دی د انډر 19 یعنی مطلب د 19 کلن چې کم ځوانان دي د هغې اوس دا سیریز روان دی. خبره دلته کې یو خبره اډ کوم، زمونږ د افغانستان زمونږ یو مشر دی اکثر ماله ډېرې زیاتې ښې مشورې راکوي او چې مطلب زما په الفاظو کې څه غلطي وشي نو هغه ماته درست کوي. نو ډېر زیاته مننه حضرت صاحب، الله تاسو خوشحال لري. هغه اکثر ماته حضرت احمد صاحب چې کوم دی ماته اکثر میسج وکړي چې یاره دا الفاظ داسې ویل پکار دي دا داسې ویل پکار دي. نو انډر 19 او 19 کلن دا یو خبره ده، خو دا 19 کلن د پښتو د افغانستان د پښتو د ژبې لفظ دی او انډر 19 د انګلیش لفظ دی. نو زیاتره مونږ زما چې کوم الفاظ دي دا زه په انګلیش کې وایم یا زمونږ د دې چې کومه پښتو ده هغه کې زه خبره کوم، حالانکې اصلي او صحیح پښتو چې کوم ده هغه د افغانستان دغه پښتو صحیح ده. خو چونکې موږ دلته کې وخت تېر کړی دلته کې زموږ نه هغه الفاظ بیا داسې دي چې هغه بدلول ډیر زیات ګران کار دي، خو زه د وخت سره به ان شاء الله دا بدلون په دې کې به تاسو باندې ګیله نه کوئ چې یاره ستا الفاظ داسې دي او دا داسې نه دي ویل پکار داسې ویل پکار دي. نو خیر په دې کې به ما سره ګزاره کوئ. نو بهرحال خبره مې دا کوله چې کوم د انډر 19 ټیم دی کوم 19 کلن ټیم دی د افغانستان د هغې کامیابي تاسو وکتله چې پاکستان ته شکست ورکړو. اوس را روان چې کوم کامیابیانې دي نو هغه به مخ په وړاندې باندې ګورو. خو دې ډیولپمنټ او د کرکټ ته که تاسو سوچ وکړئ د دې شاته یو ریزن دی، یو راز دی. د ویډیو مقصد مې صرف او صرف دا دی چې دوی ډېر یونټي سره مطلب ډېر زیات په اتفاق سره ګراوند ته ځي او په دغې سره دوی لوبه کوي نو د هغې هغه جذبه د هغې هغه آوټپوټ بیا د هغې ته د بریا یا د ګټې په شکل کې میلاویږي. نو هغه تاسو کتلی شئ په خپله باندې دغه صرف هول سینیریو چې کومه ده دا د دوی صرف یونټي ته ځي، د دوی اتفاق ته ځي او د دې دغه یووالي طرف ته ځي. بل د دوی چې کوم سټرګل دی محنت دی هغه تاسو مخ په وړاندې باندې کتلی شئ چې څومره محنت سره څومره د لګن سره دوی خپل گیم پیش کوي. نو خبرې مطلب مې صرف او صرف دا دی که چېرته کې نور ټیمان څه کول غواړي. ګوره افغانستان یو داسې ټیم و چې د نورو خلکو نه به زده کړه کوله، ټیک ده. دلته کې دوی پاکستان ته راغلي وو، محمد نبي، راشد خان، دلته کې دوی زده کړې کړي، کرکټونه یاد کړي، دا خبرې کړي، خو محنت د هغې خپل و، پیسه هغې خپله لګولې. نه په دې باندې چا څه احسان شته دی او نه په دې باندې چا چې کوم دی څه دغه شته دی. دا هر انسان یو حالانکې لار ورته دې طرف نه ښودلی شوې ده، لار ورته دې دغه نه شوی. او بهرحال دا دوی ټول خپل ډیولپمنټ دی، د دوی خپل هغه پوټنشل دی چې دوی په ځان کې راوستی دی، دا د هغې ټوټل چې کوم دی کامیابۍ هغه خپل دغه دی. نو داسې خبره ده که چېرته کې افغانستان مخکې د خلکو نه زده کړې کولې، اوس زه دا خبره کوم، دا خبره زه کولی شم چې افغانستان لا اوس نورو ملکونو له پکار دي چې د هغه د افغانستان نه زده کړې وکړي چې هغې کوم یونټي سره کوم اتفاق سره کوم جذبې سره کوم لګن سره میدان ته ځي او دغه بریا راوړي. بهرحال خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ، انشاءالله میلاویږي نو ویډیو کې تر هغه دمه الله کې اجازت د الله په امان.